बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि 43 नवाले वमा अरसलना नौलेगली मुंगा मिन क़ब्लिका मखिस्ताना इल्ला रिजालन मगर इंसानान नारीना या नारीना इंसाना मुलदी वजह मखोले कि चूंकि इंसाना ते लेगल दागी द पार रोल मॉडल पकारो द दी वजह अल्लाह ताला इंसानान पैगंबरान राव लेगल और देम दा कि द अगोई ओपन एक्सेस पकारो नो ओपन एक्सेस दा द खुद नहीं बचावी द नारीना विंदे वजह नारीना लेगल नूहीले मुंगा बवाही कोल दुईता फस्अलू आल ज़िक्रे तासु पुख्तनौ कई आल ज़िक्रे दानश्वर खल्कुना इन कुंतुम ला तालमून तासु खपलन पोए गई ना गईबम तास तो वही आओ द हिस्ट्री दा मसला द तारीख दे चाओ नारी ने इंसान अल्लाह ताला पैगंबरान ले गली दी लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह माने एतराज की दा भी बुनियाद दे अदयम पदी पूरी की भी बुनियाद दे वही जा सरे दुश्मनी मुखसबा के एतराज में देखे तास में लतीफा वेला वगना che خاوند خود ته وي خود نه بعد خود دې زبان درازه وا څنګه جبور وا ناغه بنوړې څنګه نو خاوند ورته ګورا چرته لینه بد دعاوزي بیړه به غر کشي زګوره مستجاب الدعوات صحیح وې دې معنا دا چې دعوا کې ته ولی الله خدای دوست دی وی اول دې کې استشکش دا په ما باندې بد دعا مکو وې د خدای دوستان په حواله زی څه کوي په حواله زی صحیح نو دې مسجد تراغه منځو کوئی الله کا پدې می ژوند برابرۍ نو خدای له توفیق راکړي چې لګونه په هوا او الزم خو ګوره کدي سره مې لګ ژوند خشه نو الله تعالی زړه کې واچولې دا څه ودرېګا او لاسو صحیح نه لاسونه به وزرو کار شروع کړي نو دې والو تر مسجد نه چې مسجد نه والو ته ستاسو علاقې څه وي چې کوم ځای اوسه کنوګا پارک نو کنوګا پارک طرف ته خو په هاي الټیټیوډ باندې والو ته اب خپل کوی د درې شکرې ولګولې او وې کته چې خضره ته ګوري خو په دومره هاي ته شناخت نه کېده شناخت نه کېده نو بیا واپس مسجد ته راغی مسجد کې کوڅ شو چې اوس مسجد نه بیا لاړو صحیح نو بیا ورسره خضره باندې راځي نو بیا خبر ریپیټ کړ هغه ورته وی د خدای دوستان چې په هوا الوزي وینن یو راغله زمون د کور باندې شکرې واله صحیح نو صحیح ته پته چې دغه په دغه وخت جمعه ته تلل صحیح مسجد ته تلل نو دا ورته وی چې زمون د کور تراغه نو داسې حرکت وکړ وی او وی بیا داسې حرکت وکړ وی او وی خطا لوري کتل ورته وی نه خزي دا زوما ته هم چې خدای دوستم دا زوما چې الوتم هغه سرخه دا ته ذکر کو نه کوي ځکه چې افراد یو ځل نفرت پیدا شو نو داغه به تاسو ارڅ کاغه وګستاري صحیح او چې سره محبت پیدا شو نو داغه څنګه خپل ورته د ښکاره کړو دنیا کې دغه په خپل نشته نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دغه دښمنی و نو په هر خبره اعتراض کو بالبينات وواضح احکام سرا والزبر کتاب سرا وانزلنا نازل کرے مونگا الیکا تا الذکر ذکر نزال تولی کا لفظ ذکر دے قرآن کریم کے 100 معانی دی نمبر اول ریمائنڈر یاد دہانی نمبر دویم پند و نصیحت نمبر دریم یادونا یعنی حفظ میمورائزیشن نمبر سلورم وحی او وحی باید دو قسمه ده یو هغه ته وی وحی جلی قرآن کریم دې ته وحی جلی وی بل ته وی وحی خفی احادیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دواړه وحی دي خو یو ته جلی وحی وی بل ته خفی وحی وی جلی معنا برایټ وحی څه ښکارا او خفی معنا هډن وحی نو دلته په معنا د وحی خفی راغلی دی وانزلنا نازل کړي مونږ تا الذکر وحی خفی سره پارا
لتبین للناس دے د پاره ته بیان کې خلقو ته ما نزل الیهم ما شئ نازل شوی دی دوی ته یعنی قران. الله تعالی فرمایي چې د قران بیان موقوف دی په دې چې ته د وحی په اساس باندې تشریحات وکې او دغه تشریح والا وحی دا مونږ ته نازل کړی دا. اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې خپل قول او عمل سره د قران کوم تفسیر او تشریح کولا دا هم وحی وا. دا څه شی دا وحی وا او تایید سوره نجم کې مندي پیدا وکړه او وشتمه پاره کې 1520 صفحه ده. والنجم اذا هوا قسم دے النجم پستور باندې اذا هوا چکل دے غائب شي قسم دی پستور باندې چکل دے غائب شي. ما ضل صاحبكم نخطا شوی دا ملګر استاسو. ضل معنا هغه خطا چې سړی په ناپوهه کوي. هغه خطا او ورپسې لفظ دی و ما غوا هغه خطا چې سړی دانشته کوي. نو دا ترجمه وکړي چې ما ضل صاحبكم نخطا شوی دی نا دانشتا دا ملګر استاسو. نه ده خطا شوی نه دانستا پنا پوهی کی وما غوا او نه خطا شوی دے قصدن یعنی نه پنا پوهی باندې خطا کړی دا نه قصدن خطا کړی دا. نو چې کم لفظ وایي کم حرکت کوي کم عمل کوي دا د وحی په اساس کوي. د څه په اساس کوي؟ د وحی په اساس کوي. وما ينطق دے خبر نه کوي عن الهوى بخواهش په اساس خبر نه کوي د خپل خواهش په اساس. ان هو دا خبر او دا عمل د الا وحی مگر وحدا یوحى چې وحی کول شي دتا. الله تعالی وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خبره کوي یا کوم عمل کوي نو دا څه په اساس کوي؟ د وحی په اساس کوي. د خواهش په بنیاد باندې کار نه کوي. ایون دو د ودونم کول په خواهش نه کول پسې کول د وحی په اساس کول پسې کول د وحی په اساس کول. واپس پر سبق ته وانزلنا الیک الذکر نازل کړي موږ ته الذکر وحی ذکر یعنی حدیث لتبین للناس دې د پاره چې ته بیان کې واضح کې خلق ته ما نزل الیهم هغه کتاب چې نازل شوی دی دوی ته یعنی قرآن. په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قرآن کریم لومبنه مفسر دی او تایید دغه تولیکا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس پر شاگردانو تپوسو کو تابعینو کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام روزمرہ ژوند څه روزمرہ ژوند د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رویہ از رویہ وای د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رویہ پر روزمرہ ژوند کې څنګه وا روزمرہ ژوند کې رویہ څنګه وا. حضرت عائشہ ورته ډیر مختصر خو ډیر جامع جواب ورکړ وکانه خلقه القرآن. بس د پیغمبر رویہ چې قرآن سوی دغه وا چې قرآن سوی دغه وا. زمون شیخ فرمایل چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د قرآن عملی تفسیرو څه شو د قرآن یو خدای تفسیر دې موږ کو په زبا یو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به عمل سره خدای هغه د قرآن عملی تفسیرو. ولعلهم يتفکرون ادید پارا چې دا خلق فکر کې په دوه خبرو کې دا تولیکا یو په دې خبره کې چې د انسانانو هدایت د پارا لازمی ده چې پیغمبر دې هم انسان وي. د انسانو هدایت د پارا لازمی ده چې پیغمبر دې هم انسان وي. او دغه خبره ده چې د شریعت بنیادی مآخذ یا بنیادی اصول دو دي یو قرآن او بل سنت یو قرآن او بل سنت.
अफअमिन अल्लज़ीना मकरू सय्यिआत, अफअमिन अल्लज़ीना आया बेखौफ शवी दिया कसान मकरू सय्यिआत چې تدبیرونه کړی دي ناکارا تدبیرونه کړی دي. نو سیئات په معنا ده ناکارا تدبیرونو، د مکر معنا پلاټینګ، ناکارا پلاټینګ کول، ناکارا تدبیر کول. الله تعالی فرمایي دا کم کافران چې د پیغمبر علیه السلام او د اسلام خلاف ناکارا او ګنده تدبیرونه کوي، ناکارا او ګنده پلانینګز جوړوي، دای د خدای د عذاب نه بے خوف شي. ځکه چې سړی د خدای د عذاب یریږي نو بیا سړی ناکارا تدبیر نه کوي. صحیح یو معنا پیدا ده چې سیئات په معنا د ناکاره تدبیرونو. نو الله تعالی فرمایي چې څوک ناکاره تدبیرونه کوي هغه د دینه بے خوف شوی دي ان یخسف الله بهم الارض، چې الله تعالی به زمکه کې ډوب کی، الله تعالی به سکی په مزکه کې به ډوب کی. ګواتیمالا کې عذاب راغی، تصور ګواتیمالا کې داسې عذاب راغی، دوه کلی هغه بالکل په ځما کې راغی سره د خلکو او دواړو کلو کې سوار د سوا خلکو سجل یو کس پکې بچ نشي، ټول لاړ ځما او لاړ دولس بدلان دي. الله دې معافي وکړي. صحیح اور پسې زردر رااله چې لګنو نه پکته بوسي ځکه ویړه کول کنه نورم پکته او د پاکستان کې اول زردر رااله خلک تباہ کړو، پسې افت شروع شو. اوس ورپسې باران دی زبردست او ژړای وایي، ورپسې ژړای ده ادا سے تیز هوا د هلیکاپټر نه شي وړته. خدای دې به امتحان، حالانکه دغه دومره ښه خلک ته ساده خلک دي، ساده مسلمانانو خلک ها اته ورغله نو دا ډېر ښه ساده خلک دي. نه د دینه چې بره لرسي بالاکوټ تر ته ډېر ساده خلک دي او ډېر مسلمانانو خلک دي. سوا ډېر زرو نه ولاړه په بره 15 زرو لا روان دي ای په علاقو ته رسیدلې نه دي. دا خو د نږدې دې کوم غټو شهرونو ته جوړ ورسېدل. یو قیامت دی، الله دې معافي وکړي. نو بیا ما اکاؤنٹ نمبر معلوم کړ چې دا زګر د خلکو تاسو کوم امداد کول غواړم مسجد ته پیسې ما یاره مونږ نشو لګلای. صحیح او اساس ذمہداري غوښتل دي خدای نه یاره په کار راخله غړي وړي شي سړی د خدای نه یریږي. مور ته مور پته بوله نو بیا اکاؤنٹ نمبر معلوم کړ د پریزیدنٹ ریلیف فنڈ نو بس مفتی تاسو لیټر لې ما اعلان کوم دا پریزیدنٹ ریلیف فنڈ نه بل ریلیف فنڈ هر بینک اف امریکا کې دی اخلي کابی بینک اور رہی ڈاؤن ٹاؤن کے لیے. صحیح ابھی بینک پاکستانی بینک ہے ایو خود خلی ہمارے بینک آف امریکا ہمارا ہر برانچ ہے اگر اکاؤنٹ پارا پیسے خلی دا پاکستان په تاریخ کې ټول نه بدترین زلزلہ ده. شپږ دقیقې او 10 سکنډه قیامت او دا غینه بعد یو سل 55 دش کې رااله اتر شاک لري دي روان د خلک کورونو ته نه وزلېره کم ځای نه خو اسلام آباد کې اسلام آباد کې پروت کړه نه پتا نه راګه غټ بدونه چې بس الته سپاتې شوی نه دي. واړه بلډینګ وړکه بلډینګ نه وړکه کور نه پاتې شوی. اوسه په دا ټي وی باندې خطر اوف بالکل داسې میدان شوی او یا سبحان الله دا خلک غریبانان نصار نه بجې 2 منټه کم په 9 بجې ایله سکولونه شروع شو شپږه ته سکولونه دا سناس کی ا ماشمان تر وته کې مړ پراته. الله اکبر فصلګونو ماشمان په یو سکول کې پراته. هغه میډیکل ټریټمنټ چې کی رکولا اسمان لاندې ځکه هسپتالونه ټول ټول دي هسپتالونه ټول لګونه نشته چې کوم بلډینګ ولار راکړې کېده نو ته نشي. لکه چې اوس دا په دا ټیم د پاکستاني وزیرانو کا داسې په بد حال او مشرف نه کته داسې په بد حال دنیا ته کې کوئی منصر هیلپ کوي سره ولېږي چې کس ژوندۍ چې راو باسي یا مړی راو باسي نو باندې خدای رحم کوي. کشمیر پاکستانی کشمیر دی انډیا کشمیر کی تقریبا 300 کلو دی. آرمی خو بلاک دغه په راپورته نه یو بلډینګ په 200 کې 200 آرمی والا
अब आप डायरेक्ट क्यों सबारिक क्या क़यामत अखल गरीबान बेगा बारान की फशलाई की बाहर पदे पार्कों की सही उस हुकूमत वाले टेंट न रहा पता इस्लामाबाद के अटवाद के मान से रखे ना तुम तेज हवा टेंट टिंगी और और कुछ बारान हो चला अल्लाह उसको सबसे हाँ अल्लाह और दाना में पता अखबार के मुस्तक वे जलजले ने 10 मिनट में तो 846 बने तो 858 रहा इधर कर तो 846 वे ददा अजमकिना द मेजान मारान लड़मानान द सजी इंसेक्ट्स द ठुल रहा हुआ सही और खुरून और गयान यो क़यामत जोड़ को मरगाई भी यो तोड़ता हूं खुदा आसमान की मरगाई ने कि नस्ते पखलो अल्लाह की पखलो जाल की अब वो स्पी यो क़यामत शुरू कर टूल आसमान तरफ देखने ने बोली वो आवाज को और मरगान भी क़यामत जो को इससे क़यामत रहा ये टूल खल्क सराबत से क़यामत से सही और प्रदेश ना किया और मैं तो बेगा खबर को लगे अव्वल खुदा से ईस्ट वेस्ट पाने चला ईस्ट वेस्ट पाने सही योसो झटके दस ईस्ट वेस्ट वाले ने दिया अप डाउन किया दस के सीधा वाले ने दिया पर साउथ ऑफ नॉर्थ फॉर यह सब और हिमालय रहे हमारे छोड़ता है दो दुनिया टोल ना लड़ जाए अगर वही पता नहीं सूर नूर चर्चा सका प्लेट लैंड लड़ सकें मैं पेट लैंड लड़ से पुश की उतारा करना नूर उतारा लाओ अल्लाह ताला सफल का खपुई और खुदा लिए कुव्वत है सोचे दखा देखा नहीं अपने बाद मंसेरा बटग्राम कोहिस्तान सवाद शांगला फिर सुबह सरद देख सुबह सरद तबाशे तबाशे में सुबह सरद खुदा जलजला तर मल्ताना पूरे तबाही करेगा तर लाहौर पूरे गुजरांवाला सरगोदा अगर डेरा बड़ा हुआ 10 डेरा जाता या अल्लाह बल दरी ड्यूरेशन ज्यादा दरी ड्यूरेशन खुद मिनट ही या 9 मिनट ही या 16 सेकंड हुई 6.8 मिनट ऑलमोस्ट 6.8 almost 7 minutes हुआ 7 मिनट को खुदा और कन अल्लाह माफी की तेरा खलक गरीबाना उसको टीवी बाने में कल पदी हालत क्यों खलक को खलक देगा पदी हालत क्यों ना जनाना गरीबाना ने जनाना गरीबानी फदद में कनात से सादर इदान तसोले ये खावा लगे थे और मंजूर के कौल तो हमारा खलक थे मुसलमान खलक या अल्लाह अफ अमिन अल्लज़ीना आया बेखौफ शविदा कसान मकरू च तदबीरुने कड़ी दिना कारा यखसिफ अल्लाह बेमुल अर्जा न खसफ देता हुई चिदाजमा का पक्का तलाशी और खलक बन पड़ी या बिल्डिंगुना तस नफर जलवाए कि नवाए चिजवंदी तीर किया यखसिफ अल्लाह बेमुल अर्जा चिके ने अल्लाह ताला दो बानिस्मका औ याति यौमुल अज़ाब या राशिद ताज़ाब मिन खैसो द दास जानिब ला यशउरून चदते एहसास केगी औ या खुज़हum याद बेखौफ शविद दिन चुनी सिदुला अल्लाह ताला फी तकल्लुब माना अमदुरफ हरकत हरकत को लदुए के फमाउम बेमौजिजीना नदी दुई आजिज़उन की अल्लाह ताला खुदा डिफीट को ले खुनिशी नहीं खुदा ने डिफीट निशी और को ले औ या खुज़हum या दाच उनी से अल्लाह ताला दुइला अला तखौफिल पस्द वार्निंग वरकोलोना फ़इन्न रब्बकुम ताकि सर परवरदिगार सा लरऊफुर रहीम देर मेहरबान देव देर रहम कौल के दे अवलम यरो आया दिन गोरे
الاما آشیتا خلق اللہ چه پیدا کری دی اللہ تعالی من شین سشی چون دی یتفیع ظلالو دیکھو گورا مائل کی جی سوری دے سشی سورے سایہ مائل کی جی سوری دے غن الیمین شجانبتا والشمائل اچپ جانبتا راستہ او چپتا راز جانبتا او چپتا یعنی دیکھو گورا چی نور کل دا مشرق تراو کیجی نو دا ہر یو فیزیکل پارٹیکل سورے کم طرف تے قبلی طرف تا این مغرب طرف تا صحیح بیا دنی میں ورد نباد دا سورے کم طرف تا چی نو اللہ تعالیٰ فرمائی ایون کافر چی اگر انکار کئی خدای تعالی سجدے لگولنا دیکھو انہیں کئی خصور ہے کوئی مستقل پر سجدہ پروچ اللہ تعالیٰ فرمائی دے انہیں کئی دیکھا دلہ میں فری ویل ور کرے دے دلہ میں سور کرے دے فری ویل میں ور کرے دے خصایہ کو مستقل پر سجدہ پر تعالیٰ صحیح عن الیمین شجانبتا والشمائل او چپ جانبوتا سجدہ سجدہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ تا وہم داخرونا اپدے آلت کے داخرونا چدوی سرنڈر کیوں کی دی اللہ تعالیٰ تا ایسائی سرنڈر کیوں کی دی اللہ تعالیٰ تا صلی پر نور کے روانی کدے 200 ظلو مغواری چی زمان سائے نے پدے ازمکہ نہیں پڑتا نرہ دا پا کنٹرول کی شتا ندا وَلِلَّهِ خاص اللہ نپارا یسجدو سجدے کے یعنی سبمشن کئی ماغ مخلوق فی السماوات کہ پاسمانون کے دے آغ مخلوق چزما کے دے من دابت زند سر متحرک زند سر متحرک زند سر والملائکہ فرشتے وهم لا یستکبرون دن سیزان لوئی نگنی د سجدے کولنا اللہ تعالیٰ تا یخافون ربهم دو یریگ پروردگار پلا من فوقیم آغا اللہ چی دا پاسا دا دوی دے پاسا مانا چی پا ہر چابانی کنٹرول بدی دا پاسا دا دوی دے مانا چی پا ہر چابانی کنٹرول بدی وَيَفْعَلُونَ دا فرشتے کئیما آکار یومرونا چدکمی دوی تا حکم کوشی وقال اللہ اللہ تعالیٰ ویلی دی لا تتخذو جتاسو مجوڑوئی الہین معبودان اسنین دودوا یعنی دا یو نزیاد خدای ممن ہے یو نزیاد خدای ممن ہے خدای ایک یو دے انما خبر دادا هو الہ واحد دا اللہ تعالی معبود دیکھو فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ خاص زمانہ اویرے گئی وَلَهُ دغ اللہ نپارا دی ما غشی فی السماوات چی اسمانوں کے دے والعرض ازما کے دے وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا ار دغ اللہ تعالی نپارا دا غلبا دین کو مانا دا غلبی دین کو مانا دا غلبی ندی دین تا دین سے کوئی چی دے مقتضی دا غلبی دے چی تا سے ملاوی قوت پہ ورطا ملاوی تا سے ملاوی وَلَهُ الدِّينُ اردی اللہ تعالیٰ رپارد الدِّينُ غلبا واسبا forever یعنی دا سے ندا چنن حکومت تے سبا بنی صحیح دا دنیا حکمران دا پارا فتویلے شے چنن حکومت تے سبا بنی استاد صاحب حکمران اس دے نہ دے ڈبل اس حکمران دے سبا بھائی نہ بھائی وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا اور دی اللہ تعالیٰ لپارا دا غلب دائما افغیر اللہ آیا غیر دا اللہ نا تتقون آیا غیر دا اللہ نا تتقون تاسو یری گئی ادا اللہ نا نہیں یری گئی دا اللہ نا غیر چکم مخلوق کستا ثبوتان اگر نہیں یری گئی دا اللہ نا نہیں یری گئی وما بكم من نعمت فمن اللہ آواز دیتا سبانے نعمت فمن اللہ داد اللہ جانب نہ دے سن نعمت چون دے دیکھو گورا سترجی دی بینا دی دا چا طرف نہ دی اللہ طرف نہ غجر دی شنوا دی دا چا طرف نہ دی اللہ طرف نہ جڑ دی فنکشن صحیح کئی دا چا طرف نہ دے اللہ طرف نہ چا اللہ گواری اب اٹھن والا چل نو دنیا یو قوت لے بیسل وردی سنگے اس پمپ کو صحیح سو کو لا پوشنگ کئی سو کو لا خلقی پکیو رکھ سو کو لا آخر کی بیکے صاحب کے دعا تو اللہ تعالیٰ فرمائی یو شے پر کہ دا وشتان دی دا دربا دلتے و عرب رازی دا آغا بدن کی دا مسامات نشتا دا وشتان سوری ندی دا بدن کی نشتا نا آغا یو منٹون نورتا نشو لے
دا هر یو د وشتو سوره دا څومره لوی د خدای مهرباني ده چې تن ورته ودرېږي صحیح بدن ځکه بدن خدای نه لوند دی بلډې وبدي پکې 92% حیواني بدن کې څه دی وبدي نو څنګه وبخو چې ګرمي پر راځي نه خو سټیم کیږي اسه کی هغه سټیم کیږي چې سټیم کیږي نو کو دا ځنه د سټیم کیږي خو ته بوش لګي سړی بوش لګي او فلیټ بشو بچي صحیح دا مسامات الله تعالی پیدا کړی دي تا ته کله احساس وشي چې سټینګ بار راشي او کله تا ته احساس نه کی عمل رواني او اکشن سي رواني نو الله تعالی فرمایي دا څومره نعمت چې ما تاسو ته نظر کړی دا ټول الله طرف نه دي وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر بیا کلا چې ورسی تاسو تکلیف فیلین دای الله تعالی تا تجرون زارای کوي ثم اذا كشف الضر عنكم بیا کلا چې لري کې الله تعالی تکلیف تاسو نه اذا فريق منكم نفورا یودل تاسو نه برب پروردگار پر سرا یشرکون شریکان پیدا کړي لیکفروا بما آتینا انجام کار دادے یک فروچ دینا شکریو کی بما آتینا پاغ شیچ ورکڑے منگ دویلا فتمتعو انجوائے کئی فتمتعو مانا انجوائے کئی فسوف تعلمونا خزر دے چے پوئے بشے خدا دا خدای نعمتونا انجوائے کول او اوبیڈینس نشکارا کول بدی انجام بسی دے با انجام سی وَيَجْعَلُونَ او داخل جوڑی لما لا یعلمون اغبطان دا پارا لا یعلمون چی پا اس سے بانے نہ پوئے گی نصیبا نبوی دا پارا حصے مقرر رہی ای دا پارا حصے مقرر رہی چی دا منشتا یا دا نظر تاس نظر پیجنے دا منشتا یا دا نظر دا فلانی بت پارا دا یا فلانی بابا دا پارا دا خدا بندہ دا عبادت صرف چارے پارا کی اللہ دا پارا وَيَجْعَلُونَ دَي گَرْزَيْ مَا آغچا دا پارا لا یعلمون چی غوی نپوئیگی نصیبا حصہ مما رزقناہم دا غشین چی مول ورکڑ دے تاللہ قسم پا خدای لتسأل اللہ یقینا تاسن بتپوس گوشی عما کنتم تفترون دا آشے چی وی تاسو چی افتراء و فبریکیشن مکو وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ ادا مشرکان جوڑی نسبت کے اللہ تعالیٰ تلونا نو مشرکین مکہ کی یو ڈلوا اغیبوی دا فرشتے ٹوڑی دا خدای لونا دی ٹوڑی دا خدای لونا دی سبحانا پاکی دا اللہ تعالیٰ دا اولادا ولہم ما یشتون اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ماتے خدا ٹریلین او زیلین لولا اٹریبیوٹ کری دا کہ فرشتو تعداد خدای تا معلوم دے وما یعلم جنود ربک الا ہو دا خدای دا لشکر و تعداد سوائے دا خدای نبل چاہتا معلوم نور اس فرشتو تعداد سورے ٹریلین دی زیلین دی اللہ تعالیٰ تا معلوم دی ادا ټول مشرکان وای دا د خدای لونه دي الله تعالی فرمای په مای دا زمره ډیری لونه راته پړي دي اذان له ولول نر برداشت کوي ژوندې درګور کوي زنده درګور کوي صحیح نو مال لونه ولهم ما یشتون ادوی د پاره هغه چې دوی غواړي نظامن ته واجب تقسیم ده صحیح سورہ نجم آیت نمبر 22 او 23 ان الذين تاكفرا كسان لا يؤمنون بالاخره چه ایمان نساتی آخرت بالے لیسمون الملائکتا اغینو منکی دی فرشتولا لیسمون الملائکتا نمونا و صفات بیانی فرشتو پارا تسمیت الانسا ناما دا زنانو ناما دا زنانو وما لهم بی علم من علم نشتر دویل ردیبانی اسپویا و دلیل دا دې سب پروف ورته نشته چې کني فرشتي خدای دي فرشتہ نه خدای ده او نه سړی دی دا یو بل قسم مخلوق دی دا څه دی یو بل ما لهم به من علم نشتر دوی د پاره دی باندې علم او دلیل یتبعون الا الظن دوی نه فالو کوي الا الظن مگر خپل تخیل
دا فرشتو ته جنکای ویل بیا د خدای لونه ویل د دې حقیقت سره تعلق نشته دا څه دا د تخیل دی دا د خیال دی ان يتبعون الا الظن سوره زخرف ان زمشتمه پارا کې وي پیدا آیت نمبر 19 او 19 پیدا بلکہ 19 ام اتخذ آیا نیولی دی اللہ تعالی مما یخلقو داغ مخلوق نچ اللہ تعالی پیدا کئی بناتن لنا اللہ تعالی دزان دا پارا صرف لونه نیولی لکه څنګه چې تاسو وایي واسفاکم بالبنین او تاسو له ترجیح درکړې په ځامن ځکه تاسو لونه نه برداشت کوئ مشرکین مکه ای بلور نه برداشت وکړه وایذا بشر احدهم اکله چې بشارت ورکړي شی یو د دوی ته بما ضرب للرحمن فآغا چې دوی ثابتې رحمان لپاره په اعتبار د صفت یعنی فرشتي لونه فرشتي الله تعالی فرمایي چې دایله بشارت ورکړي چې د لور د پیدا کېدو چې لور د پیدا شوی ده ذل وجه مسودا وګرځي مخبد تور شوی وهو کظیم ادیر اډک شي دغمنا اسوي سوي او من ينشأ في الحلية او من ينشأ في الحلية آیا داس مخلوق چې دا غوی تربیت کیږي فی الحلیه په غاڼه کې پس کی ځکه د شلو کار سي د جنکو کار سي ارټیشیا ته کار سي رابنسن نه ته صحیح ہے نا نو څه اخلي جولری ډریسز لپسټک میک اپ صحیح دی وی دا تدین برداشت وی او من ينشأ في الحلية آیا داس مخلوق چې دا غي گروث کوی شي دا غي براټ اپ کوی شي په الحلیه په جولری کې پس کې په جولری کې وهو في القسام غیر مبین او دی په جګړه کې غیر مبین کلام غلبه مونږ کې نه دي نو دوی کو ټرایبل لایف دی ته په ټرایبل لایف کې داس مخلوق نو پکار چې دا غوی براټ اپ په جولری کې کېدو دوی ته خدا سے مخلوق پکارو چې دا غوی براټ اپ لاشن کو کېده خبر لکه ټرایبل ځون کا اوتار دا پکاري دوی وی آیا دا اولاد چې په جولری کې براټ اپ کیږي دا پاسه ویسٹ اف ټایم دی صحیح مالا کو هغه اولاد پکار دی چې په سپورټس کې پس کې پس کو یک کې په چلو یک کې په کلاشن کو کې په دې چیزونو کې براټ اپ شي ځکه موږ جګړه مار خلک جګړه کوي جګړه کې موږ فایټرز پکار دي دا دوی تصور او هر چې دا زنانه دي دا د ژبې په ژوند کې هم اکثر جذباتي کیږي ارګومنټ نشي کولای څه کیږي ځکه دا احساس تیز وي د زنانه احساس تیز وي نو دا احساس کیږي زر بس زر غوسه شي خبره ده کړل وو فی القسام غیر مبین نو دا د الفاظ په جنگ کې هم کله خپل خبره ارګیو کول نشي یا دوی معنا وو فی القسام غیر مبین دا د اصله په جنگ کې هم ډیره کمتر بغالب کی وجعل الملائکه صلی الله تعالی و یو طرف ته خدا چې فرشتو ته د خدای لونه وای وای را چې دا خبر ور سره فیصله کو دا دوی د کم ځای نه دا سوچ پیدا کړل دي چې فرشتي خزي دي لومبه خو د فرشتو خزواله ثابتول دا یو مسله ده لیټران بیا دیم ایشو ته وځي چې دا خدای لونه دي وجعل الملائکه او دوی ګرځولې فرشتي الذين فرشتي عباد الرحمن چې هغوی بندگان د رحمان دي عباد هم عباد الرحمن چې هغوی بندگان او سلیوز د رحمان دي اناسن هغوی نه جوړ کړی دي خدای نو دې خو ګوره الله تعالی فرمایي چې دوی ته دا معلومه ده چې دا فرشتي خزي دي دا څنګه معلومه کړی دا اشهدو خلقهم
اشهدوا خلقهم آیا دوی حاضرو د دې فرشتو د پیدایش وخت لکه مونږ د په لیبر روم کې د نرسنګ کو دیسه کو چې فرشتي پیدا کړي د نرسنګ کو میډ وایف وي ورته صحیح ورته میډ وایف یا نرسنګ وایف وي ورته صحیح لیبر روم کې کار کوي چې کله زنانه بچي پیدا کیږي نو به پته چاته لګي چې الګ پیدا شي نه هغه خبره ده چې کوم میډ وایف نرسنګ ہوم کې په څه کې په نرسنګ کې تاسو وای دای تاسو دای وای دای نو ټول وړاندې د بچی د ناری نوالي زنانوالي پته چاته لګي دای دا او دیو جن شریعت اسلامی کې ګور اسه خدا الله تعالی او شریعت اسلامی د گواهی نه او سایډ تکړه ده چې په کریمینل سایډ بدا بالکل په گواهی کې نه انوالو کې خدا په کریمینل سایډ کې نو بد ډراپ کړی دا چې په کریمینل سایډ دې د گواهی تصور نشته په کریمینل سایډ باندې او داغي وجه ده د مهرباني ده چا سره زنانه سره شذو سره ځکه انساني نیچر دا دی چې دې قاتل خو معاف کی خو گواه نه معاف کوي قاتل خو معاف کی ایک طرف میں دشمنی ده نو قاتل هم چې وي نو هغه کوم مدعي چې د په خلاف وي هغه معاف کی خو چې دا خلاف په کوټ کې گواہی کوي وې دې طرف میں دشمنی نه ده خو چې څه کول نو حق ورته خو تعالی ما سپلا ولې چې ته ما خلاف کوټ ته لړې وتا تستیفای کړه شاهدی وکړه تاسو نو خلک بیا قات سو کوی بیا زموږ په پښتنو ودان کې د دې وجه په پښتنو ودان کې څوک دوی کوي پردای دښمنی په سره وتلی صحیح ده کوي دښمنی او کوم مرض باندې وکړه نو ورته دوی نو ټریک ملاوي ټریک ته ملاوي میسج ورته ور پاس کی چې نو بس بیا ځنه د قبر ځای ومنه څوک د قبر ځای ومنه نو په نکس پېښای کې د کنفرمیشن لپاره چې کله هغه مدعي کور او سره رابطه وکي وایي بس زدا دښمنی په ساده شمارسته معذرت وکړي وډرا کی پر بیان سم کی هغه وډرا کی نو الله تعالی نه غواړي چې زنانه په دې مشکل کې پریوزي لہذا د کریمینل سایډ نه یو سایډ تکړی صحیح خوشبازي امور هغه دي چې په هغه کې د دوه خدوم ضرورت نشته یو وخت د غواړي لپاره کافی ده لکه دا کیس لکه لیبر روم کې بچي ژوندې پیدا شو کمړ پیدا شو کمړ پیدا شوی د مور د خېټه چې دنیا ته راوته نو مړو نو ولا غسل شتا نو ولا کفن شتا نو ولا جنازه شتا خبر دین کړه بس سړی به یوسی او د مسلمان قبرستان کې به دفن شي صحیح او کله را اوته د مور د خېټه نه ژوندې او څومره ژوندې که عادي طریقې سره روان نو عادي طریقه دای چې سر مخ کې راوځي او خپې دا ورستي نو که په عادي طریقه را روانه نو چې دې تر دې تاسو نوم وای ورته تر دې نامې پورې چې راوته نو ژوندې او دې نه پس مرشي که تر دې راوته ژوندې او بیا مرشو نو حکم دې مړ دی حکم دې سره د مړ دی جنازه نشته مسنون کفن هم نشته بس یو کپڑا کې به بند کې او یو به سي او دفن وکي خبره دین کړه او که تر نامې پورې چې ډیر وطن لا ژوندې و خو د نامې نه بعد بیا مړ شو نو د جنازه هم کیږي او د میراث حکم ورته متوجي کیږي ځکه د دنیا ته ژوندې راغله د دنیا ته ژوندې راغله ده که په غیر عادي طریقه باندې را روانو په وړاندې او سر رسته کله بچی دا څنګه پیدا کی په وړاندې او سر رسوي نو په دې حواله چې کده تر نامې پورې ژوندې راوته نو تر هغه پورې ژوندې او بیا ورستو مړ شو نو دې مړ دی دې بس کنسیډر کیږي مړ او کده تر سینې پورې ژوندې راوته ځکه دا وایټل پارت دې غاړه چې روان دي نو تر نامې پورې کنسیډر کیږي ژوندې ویني ژوندې دی خو دا غاړه چې روان دي نو تر سینې کده ژوندې راوته سینې پورې کړه راته نو ژوندې و د سینې بعد بیا مړ او د جنازه هم کیږي د میراث حکم ورته متوجي کیږي صحیح اوس د دې پته وسو کور کوي چې دې تر فلاني وخت پورې ژوندې و یا ژوندې پیدا شوه دی او چې څنګه پیدا شو نو فورن مړ شو ځکه په دې باندې احکام مرتب دي صرف د جنازې نه د میراث مسله اهمه ده خبر ځکه بلا ډېر خلک هغه دا کلیم بیا منی نه ونه ژوندې نو پیدا شوه مړو ځکه ژوندې پیدا کی لارې مړ شوی دی
او د مرګ نه 2 میاشتې بعد د پیدا شو. اوس کومړ پیدا شو خو میراث ورته منتقل کیږي نه، میراث ورته منتقل کیږي نه. نو دغه مورې چې کونډه شوې ده هغه ته صرف د خاوند په مال کې حصہ ملاويږي. څه کې ملاوي؟ د خاوند د مرګ نه بعد ورته مال کې حصہ ملاويږي. خو که د زوی د خاوند د مرګ نه بعد ژوندې راووته 1 منټ د پاره یا 1.5 منټ د پاره او دا پروش په کوټ کې چې دې ژوندې خو بس 1 منټ بعد مړ شو، نو اوس دا غپلار مال ټوټل به د زوی په نامه باندې منتقل کیږي د محکمه مال او د ریوینیو په کاغذونو کې لمنون کې خدای شي او د بنون باندې با پراپرټي هغه منتقل کیږي. او چونکې دې عمر شو لہذا رضنبا مور ته حصہ دی، بیا رضنبا مور ته حصہ دی. نو دا هغه خدای دا غي کوم لیورونه تاسو لیور وای دا کوم لیورونه چې دي د خاوند درونه هغه دې خبرې ته تیار دي چې دا شرط ته پردای شزه ده او زمونږ ورور مرشوي دی دې ته دومره یې نورم لړ شي او نو هغه وخت میراث مسله متوجه کیږي. صحیح ځکه چې سوپر پلان باندې خو میراث منتقل کیږي نه، میراث خپل منتقل کیږي سړی مړ شي. خبر ده کېرال نو اوس په دغه باندې دا دومره هم مسله مرتب کیږي. خو بیا هم په گواهی کې دغه اکی وخذا دای چې بس صرف دا ثابت وي چې دا قضا دروغجن نه ده، ځکه خو بیا شهادت مسله ده. او کله شهادان هم ته بوزه لس وړه په عدالت کې دا ثابت دروغ وي نو دا قاضي خو شلو کته نه بیا شهادت نه قبلې. صحیح هغه قاضي ته په عدالت کې دا ټول شلو وړه د خپل ځامن نه وځي او په دغه نو دروغجن دي پروفیشنل دي دا څوک دي پروفیشنل. نو چې کله د گواه خبره موږ کو نو دا غي متعلق دا پرو مجله دروغ نه وایي، د دروغ نه وایي. که قاضي په خپل نه پیژني نو د متعلق انویسټیګیشن کوي، پولیس څه کوي انویسټیګیشن کوي، ریپورټر کوي دا کوم سړي گواہی ورکړي نه دا اصل ریلایبل سره دی، دا څنګه دی دا صحیح سره دی، دا با اعتماد سره دی، فیبریکیشن نه کوي. نو د خدای متعلق چې دا مشهور دی چې دا ریلایبل خبره نو بس دی یوې خدای گواہی کافي ده. په دې کې الله تعالی فرمایي کیا شهیدو خلقهم آیا دوی حاضر شود پیدائش د دوی ته. نو دې په وګوره د دروغجن سړي خو دروغ ویل عادت وي، د دروغجن سړي دروغ ویل عادت وي. زمون په داخلي کې یو کاکا خدای دې وبخي پس دا عادت دا ډېر مبالغه والا خبره کوله. صحیح دا خلک کو ما کو دا ډېر لوړ قسم مبالغه وي ورته ډېر مبالغه والا خبره وکوله. نو دا کدونه دا اوس حالوین کې د ځل قدوان شي او کله کله ډېر غټ غټوي. صحیح نو هغه وی تاسو خلکو ته لګیاو وی په دهلی کې ما وی یو کدولی دلو او دا قدم تقریبا 6 فوټو وی زما کوم د قامت سره چې دا کدونه به یو طرف ته قدرت نو بل طرف ته نه ښکارېده. شته کمال خواهو نوری دلی اقو فاسد ہوئے ناغوی ویچے یو کدو نا صرف دائم نوی چیز ماغو نیو سڑے اگر طرف یو آسوا ہوا لکڑا بوگر سڑا ناغا لکڑا تقریبا داغا دا قامت دنی میں رضیاتا ہوا ویچے زماغو نیو دا قامت سڑے چې دا لکړه داسې نه قودري نو نه سړی کاری لکړه خالي هغه شاته. صحیح موضوع خبر وکړه نو تل بل کاکاوم ناستو اقوم ډیر لالیو هغه ما په بمبای کې کوم ځای بمبای کې وی الته یو دیګ تلو جوړېده. صحیح جوړېده یو دیګ جوړېده او وی تقریبا 6 مستریان پکې لګیاو په یو دیګ باندې یو سلو شل کسان لګیاو او دې یو سلو شل کسانو د دې جوړو سټکان تا سټک وای سټکان ور سره خو دیو بل نه دومره لړ لګیاو دي دیګونو کې چې د سټکانو आवाज دیو بل نه وایي هغه بیا حلال نو دیړم بری سړي د دې باندې ابجیکشن وکړ ودا دروغ دي ودا دروغ دي دورا لوی دیګ نشي کېږي دورا دوی دیگ نشي کېږي هغه ورته نه ک دورا دوی دیگ نشي کېږي دا کدو بیا څنګه پخې یا
دا پښتانه مشرانو ډېر لالیانو ته بس خو په دا حجرو کې باندې څه شپې څه کار وړه ډرامې ته کوي. وجعل الملائکه اشهدوا خلقهم آیا دوی حاضر شوی دي پیدائش د دوی ته. نو اسما تاسو ته ویل دروغجن سړي خو عادت وي دروغ ویل. مونږ وو د پلانې په دروغ باندې شپن نه وای. تاسو خپل پیژنې شپن څه ته وای؟ وښ کوي وای کوي لټر کوي صحیح نه خوراکو کی کېټ راکې بیا واپس راولي او بیا نه د شپن وای صحیح. نو ازمن وطن کې یو ضرب المثل له وای د پلانې په دروغ شپن نه وای. یعنی دروغ شپن دروغ د عادت ته دروغ د سره یعنی په خپل نه کوي بدره سره راوځي دي خبره څنګه کړاله. نو صلی الله تعالی فرمایي چې دا خو هبیچوال دروغجنو عادي دروغجنانو. نو کو دی ویلو چې او چې فرشتي کله پیدا کېدي مونږه التو به تور دای د دې وجه مونږ ته پتا شته دا څه پیدا دي جنکای پیدا دي. الله تعالی رسوار نه ورته چې دا خبره موکړه. نو ستكتب شهادتو یقینا لکلی بشدا شهادت دوی اصرف لکلی بنشي. ويسألون دوی نه سوال کول شي د قیامت په ورځ باندې چې د خپل پریزنس او د غوینا چې مکمل کړي چې فرشتي د برت وخت کې موږ کتلې وي د خدای پیدا دي الله تعالی ورته دا سپرو کوي دا نو دا به یو بل عذاب دې په سټ کې کړی نو واپس پر سبق تا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتَ او دوی جوړي الله تعالی لپاره لونه سبحانه پاکی دا الله دا ولهم ما یشتهون. عجیب خبره ده دې دا تصور هډن پروت دی او عجیب خبره ده د دوی د پاره ما یشتهون هغه شی چې دوی یې غواړي. یعنی نارینا ځان له یو جنې نه برداشت کوي په خدای دا دومره ډیر راته پدې. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ اکل چې خبر ورکړي شي یو د دوی ته په جنای باندې ظل وجهه ګرځي مقصد مسودن تور شوی او وکظیم اده ډک شوی د غمنا یتوارا من القوم اده داسې تواری دي ته وي دغه وګوره چې لکه اج باندې روان دي چې ومني وي سترګې ورسره نه ملاوي هي تواری وي یتوارا من القوم پټ پټ ګرځي د قوم من سوء ما بشر به د وجد بدای دا خبر نه چې دل ور کړی شوی دی چې دې بوس ماته وایي یا لکه ستوي چې لور پیدا شوی دا نو صرف دا تاسو را نه مو کی دا د دې لپاره مرګو صحیح بیا باغی فرد سده وکړو ور سره لور سره دې سوکر نو سیو ټریډیشن او یو رواج او رسم چې په خطه کې رواني سوچ دا غریوای سره نه دي هر ټول په ملامت وای اگر چې غریوای نه راوای د دې وجه مونږ رواجونه پر خو نه شو چې خلکو ته زور ته ټینګيږي صحیح ده خلکو زور ته ټینګيږي زمونږ شیخ صاحب فرمایل چې دین هغه شی دی څه دین هغه شی دی چې د سړي په ذهن کې دای چې کدا کار مې نو کو نو الله او پیغمبر مسوي تعفوی دای ذهن کې ریزرویشن چې کدا کار مې نو کو نو پټ اوري دا دین دی او شکر ذهن کې دا راشي چې کدا کار مې نو کو عزیزان به مسوي دا دنیا بس دا به رواج دی دا څه دا ګور څنګه بهترین شیخ رحمت الله علیه څنګه بهترین ډیفینیشن وکړه کدا کار مې نو کو خدای او پیغمبر بسوي دا دین دی کدا کار مې نو کو دنیا بسوي دا څه دی دا رواج دی یتوارا من القوم دے پٹ پٹ گرد د قومنا من سوء ما بشر به د وجد بدای دا خبر نه چې دل ور کړی شوی دی او دې څه کوي ایمسکو علاون دے دا سوچ تے ایمسکو علاون چې آیا اوساتم دا جنې علاون فضلت او پر رسوایه ان دې په دې فکر کې پروتي چې کدا جنې اولاد دی که ژوندای نو خیر د ذلت او رسوایت او مثال ټیټ کړي خلک د سوره اور باندې بدای وای ما به سره ټیټ کړي یہ ذلت بغاړه کې دیوا دیو معنا د آیت دار چې ایمسکو علاون آیا ژوندای او ساتم دا جنې علاون په ذلت او رسوایت
یعنی په حیثیت د اولاد به نه ساتم، په حیثیت او په حیثیت د یو کنیز به وساتم، په حیثیت د یو څه وینځ به وساتم، تاسو وینځ وای په حیثیت د وینځ به وساتم. مونږ وطن کې ضرب المثل له وای څه چچ خزله وکړي، چچ خزله معنا یعنی دا صفائی او جنټر ور پکې پاکي وکړي، دا دې معنا چې یو تصور خدا نه ام یدسو فی التراب یادا چې زنده درګول کې په خاورو کې الا خبردار ساء ما يحكمون. الله تعالی فرمایي دا وړاندې تصور چې په ذلت او رسوایی ساتي او د اولاد شان ورنور کوي، دا ډیر ناکاره فیصله ده، او چې دا زنده درګول کوي دا خدای غینم ناکاره ده. الا ساء ما يحكمون، به خبردار دا خدا سے خبره ده دا شی ممکن مغلط کا خدای بے قباسا الا ساء ما يحكمون، خبردار دې ناکاره فیصله چې تاسو کوم کوئی. للذین کسانو دپارا لا یؤمنون بالآخرہ چی ایمان نساتی آخرت بانے مثل السوء ناکار صفات دے اگوی دپارا وللہ اللہ تعالی دپارا المثل الاعلی والصفات دی وهو العزیز ادعا اللہ تعالی بغلب مالک دے چکل نیول کئی نو انتہائی قوت سر کئی، نہیں تو قوت مالک تے چچارہ سزا ور کئی نو انتہائی قوی سزا ور کئی. الحکیم خود حکمت مالک دے، بلا ډیرو بدانو له وخت ور کړی سزا نه ورکړي دي کیسه حکمت وی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآله واصحابه اجمعین. ربنا الحمد بالقرآن العظیم اللهم ذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنة تلاوته ونعلل وانا النهار فالله خير.